دا کوم حدیث چې زه بیانوم د دې ټول سند زارته وایم سند چې دا حدیث دا روایت ته اسماعیل یہ روایت کی خپل والد سے ایاس نا، ایاس یہ روایت کی خپل والد سے عفیف کندینا، اگر یہ روایت کی خپل والد سے اشعث نا، اگر یہ روایت کی خپل والد سے قیس نا رضی اللہ عنہ چې هغه صحابیو او هغه خپل خبره خپل وسیته کړی دا چې داسې حالت وو او دا روایت ته په مسند احمد کې دا یو حواله زور کومه امام احمد بن حنبل د حدیثو کتاب دی مسند احمد کې دا حدیث موجود دی بالکل سندن مارته وي اسماعیل ابن ایاس یہ چې زمان نکسب دا وایي یعنی قیس رضی الله عنه هغه وایي وی چې زه یو کال دا واوره یو خبره په زړه باندې داسې د ګل غوندې لګي ایمان ور سره تازه کېږي او زیاتېږي دا حدیث واوره قیس وایي چې کله زه په حالت د کفر کې وم ابتدا بالکل وی چې د نبی علیہ السلام یو تر مبارک دی عباس رضی الله عنه وعليه السلام چې اوس جلیل القدر صحابي دی په دویم کال د هجرت باندې ایمان راوړی دی د بدر په قیدیانو کې دیمو بیا پر رسول الله باندې ایمان راوړ رستو بعد کې مسلمان شوی عباس رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه چې دا قیس یې دغه صاحب نکی چې دا یو لوی تاجر عباس صاحب رضی الله عنه اسماعیل ابن ایاس فرمائی چې مانی کسے فرمائی چې زم په حالت د کفر کې وم عباس سے بم په حالت د کفر کې وم حج اراده مې وکړه حج په هغه زمانہ کې به کافران مشرکان هم حج لتل خو په خپل طریقه باندې باغوي هغه چې سو ابا یقول طلبا حج لاړما ماوی چې حج با وکړم او دا غې نه پس په هغه زمانہ کې خلکو په سفر د حج کې تجارتم ک وسم جایز دی که څوک تجارت کنه وسم جایز دی څه خبره پکې نشته وی چې کله چې حج وشو د قسم خوري چې فوالله دا حدیث الفاظ دي فوالله ز قسم خورم چې په مینا کې عباس سره ز په خپل ملاو شوم په منځ کې بل څوک نو زور سره خپل میلاو شم عباس سره پس ته حج نه په مینا کې ما ور سره تجارت خبرې کړې چې څه شی به راکړي ځان سره به وړم تجارت خبرې وی چې مخامخ یو خیمه لګېدلې وه خیمه وی چې خبرو دوران کې دغه خیمې نه دا قیس د اسماعیل ابن ایاس یې چې زمانی کوي یو ډیر خیسته شخصیت راواته یو ډیر ښکلی شخصیت راواته بهر راواته اسمان ته وکاته او په مونځ باندې ودرېده یعنی هغه ټیم ته وکاته وی چې د هغې نه پس یو زنانه راووته دغې خیمې نه او ډېره را پاک دامنه او عفیفه او ښایسته زنانه باپرده او حضور مبارک پسې دغه کس پسې شاته ودرېده وی چې بیا یو 9 کلوړو کای ماشوم راووته دغې خیمې نه هغه مو حضور مبارک پسې ودرېده د مبارک یې قیس چې ما عباس صاحب ته وفرمایل چې دا څوک دي دا دلته وسم په خیمه کې دي او ټیم خدای په حالت د کفر کې و چې عباس صاحب راته وفرمایل چې دا مخې ته چې څوک ولیاړ دی که نه نو دا ابن اخی دا د زما د رور زوی دی اسمه محمد صلی الله علیه وسلم وهو یزعم انه نبی او دی داسې ګمان که چې زه نبی یم او ټیم کې خو حالت د کفر دی داسې یی چې زه نبی یم وګوره دی خبرم کړې ده وی چې نبی دی او وایم چې زه نبی یم خو قسم دی اوسه پورې د دغه دو شخصیاتو نه علاوه یا بل چا تابعداري نه راکړې ورته فی الحال دغه دوا شخصیات دي ورسره دا دوه دي ورسره بس اوس دا دوه څوک دي چې بیا ما ورته ووی چې ها دا زنانه څوک ده وی دی راته وفرمایل خدیجه بنت خویلد دا خدیجه کور والا یا دا خدیجه بنت خویلد دا دا کور والا وی چې ما ورته وی چې دا قریب البلوغ دا ماشوم څوک دی وی دی راته وفرمایل وی چې دا زما وراره علی شیر خدا دی رضی الله وړوکی 8 کاله یا 9 کاله
وی چې بس دغه دوه صاحبان یې سکا دغه دوه صاحبان یې اتباع کا فی الحال نور څوک نشتا د مبارک یې چې کله دا سفر ختم شو حضور علیہ السلام اعلان نبوت وکړ التا ما ایمان راوړ زم وی چې مسلمان شم خو ما ارمان وکړ چې کاش په هغه ټیم کې اغړو کې ماشوم سره ما ایمان راوړی وای نن به په اسلام کې زه دریم مسلمان ګڼل کېدی دین دا پته ولګېدا چې علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ اول من اسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم علی ټولنا اول ایمان په ماشومانو کې که رسول الله باندې اشاره وړی دی هغه علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ټولنا اول او د مبارک فرمای قسم خوري چې زما مخ مبارک چرته بوت په سجده باندې په ټول عمر باندې نه غورځېدلی دی مبارک ما چرته کفر شرک نه دی کړی په ټول عمر باندې وی د بدا افسوس کا چې کاش چې ما په هغه ټیم کې دغه ماشوم سره ایمان راوړی وای نن به زه دریم وای په اسلام کې په ایمان کې چې په هغه ورځ باندې ما علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره ځکه به علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه هغه مسلمان ما دبه فرمایل قسم به خور چې په ماشومانو کې او په سړو کې او په ماشومانو کې اول منز رسول الله په سید مبارک نه ما سوا بل هیڅ نه دی کړی اول منز علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ و علیه السلام مبارک پسې کړی دا هغه ماشومتوب کې په نهو کلو کې یا په اتو کې یا یو قول د لسو کلو کې د مبارک چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړا او حضور علیہ السلام سره ماغه سیمینا حضور علیہ السلام مبارک سره ماغه سي محبت